ونصلي على رسول الكريم. ستاسو ټول ملګرو شکریہ ادا کوم. پاکستان مرکزی مسلم لیگ پورا پاکستان کې دا هفته چې دی هفته آزادی مناوی لګیا دی او دې کې زموږ کوشش او زموږ مقصد دا دی چې موږ خپل عوام په دې خبره باندې هغوی تربیت وکړو چې دا د الله رب العالمین یو انعام دی په موږ او هر پهلو چې دی دا موږ د شکر په تور مناورو کوشش وکړو او موږ د الله رب العالمین چې کوم منکرات دي د هغې چې کوم حکم جوړي دي هغې نه موږ منې کړو دا خلک او ټیک دی دا د خوشحالۍ موقع ضرور دی او دې خوشحالۍ موقع کې چې دی موږ د الله رب العالمین شکر ادا کړو. نو دې سناریو کې الحمدلله پورا پاکستان کې زموږ کوشش دا دی چې هر شعبه فکر کې چې دی زموږ پروګرامات وشي. دې کې الحمدلله موږ یوت مسلم یوت لیگ چې دی هغې کې الحمدلله مسلم یوت پروګرام کوي لګیا دی. دې کې الله په فضل طلباو کې اسټوډنټس لیگ کې زموږ پروګرام کېږي. خواتین وینګ الحمدلله هم سرګرم دی پروګرام کوي لګیا دی. وکلا ډاکټرز الحمدلله هر شعبه های زندگی چې دی هغې کې زموږ دا کوشش دی چې موږ د خلکو تربیت لپاره دا پوره هفته چې دی دا منع وکړو. الحمدلله زموږ مشرانو چې کم مقصد لپاره دا پاکستان او دې لپاره قربانیانې ورکړي او پاکستان حاصل شو. نو موږ د الله رب العالمین شکر ادا کوو چې دې 10 مئی باندې خصوصا د هغې هغه یو جھلک موږ ته محسوس شو. ټیک دی مختلف امتحانات هم دي، کمزوریانې ډېر زیات دي، فتنې ډېر زیات دي، انتشار ډېر دی. د هر څه نه باوجود الحمدلله موږ دا وکته چې د الله رب العالمین فضل و کرم سره د ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله هغه جھلک موږ ته ښکاره شو او موږ ته د امت دعاګانې موږ سره او د الله رب العالمین په فضل سره د الله رب العالمین موږ ته دا فتح نصیب کړه. تاسو به کتلي چې تاسو میډیا سره وابسته خلک یې اذربایجان اسلامي ملکونو کې داسې یو سټرانګ حیثیت نشته دی، لیکن الله په فضل هغه دی نه موږ سره یکجهتي کلمات او یکجهتي پروګرامونه او ریلیانې. تاسو غزه سرزمین وګورئ چې هلته موږ نه ډېر لرې دی او زموږ بېبسي ده. موږ دعاګانې کوو لګیا یو ورته او دې نه زیات د اسلامي ممالکو څخه کردار موږ ته ښکاره نه شو. لیکن الله په فضل د پاکستان فتح باندې د غزه سرزمین نم چې دی که نه هغوی هم د شکر کلمات و هغوی هم چې دی مبارکباد رالیږله. نو موږ خپل قوم ته دا پیغام ورکوو چې الله رب العالمین شکر ادا کول پکار دی او دا داسې وخت دی چې موږ خپل وطن لپاره بالخصوص امت لپاره یو کردار ادا کړو. الله رب العالمین دا صلاحیت یې خیر پاکستان کې چې دا پاکستان د امت قیادت کولی شي. نو راشي چې موږ خپل اختلاف ختم کړو، دا انتشار ختم کړو او د پرچم لاندې د کلمې لاندې لا اله الا الله محمد رسول الله دې لاندې موږ دا ټول یو شو. انشاءالله تعالی زموږ مختلف پروګرامات دي هغې کې یو چې کوم زموږ ضلع 400 په لیول باندې زموږ چې یو کوم غټ پروګرام دی انشاءالله ختم فاروق اعظم چوک کې انشاءالله فاروق اعظم چوک کې 14 اگست مردان روډ فاروق اعظم چوک سهار 8 بجې پرچم کشایی وي او ضلع 400 تاریخ ټولو نه طویل ترین پرچم کشایی وي انشاءالله. نو تاسو ټول ملګرو ته هم دا درخواست دی او د ضلع 400 عوامو ته هم دا درخواست دی چې هغوی دې پرچم کشایی کې شریک شي او د پاکستان دشمنانو ته هم یو جواب ورکړي او د امت ته هم چې دی که نه د خیر یو پیغام ورکړي. جزاک الله خیر.
څه لمبۍ چوړۍ به څومره دا جی مطلب میټرو په حساب به ان شاء الله تعالی او دا خبره مونږ داوی سره کوو چې د ضلع 400 طویل ترین پرچم وي که دا مونږ چې تاسو وایي چې دا پوره هفته چې کوم ده نه دا مونږ د ازادۍ هفته منظور نو کوم نورې اکټیویټي به پکې کېږي دغه یو په پریس کانفرنس باندې اکټیویټي شوه چې تاسو خلک آګاه کوئ او داسې نور څه اکټیویټي شته چې هغه به تاسو کوئ په دې هفته کې دې نه مخکې مونږ تیراکي کورس چې دی هغه الله په فضل الحمدلله هغې کې مونږ 60 کسانو نو ازادي حوالې سره مونږ سیول ډیفینس او دې تر سویمینګ کورس چې دی که نه دا منعقد کړو دا اوس حال یې زمونږ د هغې سرټیفیکیټ سرمني چې دی که نه هغه وشو دې کې انشاءالله پیر منګل بد د درې ورځې او بالخصوص سبا چې کوم اتوار ورځ دی دې کې زمونږ موبایل پروګرام وایي دا ګراونډونه چې دي دې کې به چې دی مونږ به پروګرامات به کوو حجرو کې به پروګرامات به کوو او دې نه بعد بیا متصل د یوث پروګرام دی پیر په ورځ بیا منګل په ورځ چې دی که نه اساتذه پروګرام دی د خواتین پروګرام دی انشاءالله تعالی نو دا زمونږ د شیډول دی پوره چې مونږ دې کې به کار کوو او دې ټولې هفتې له پاکستان مرکزی مسلم لیگ یو نوم ورکړی دی متحد قوم فاتح پاکستان د دې سلوګن د لاندې به راټول د ازادۍ د 14 اګست پورې دا پروګرامات کیږي او اخري چونکې پاکستان مرکزی مسلم لیگ د 400 د تاریخ غټه پرچم کشي به کوي نو د 400 ټول پښتنو ته به ان شاء الله موږ دا دعوت ورکو چې په دې کې شرکت وکړي او د پاکستان د اتحاد او د اتفاق کوم اواز چې د ټول دنیا ته لاړ شي نو دې کې تاسو صحافیانو په توسط سره موږ دا پیغام هغوی ته ورکوو چې متحد قوم فاتح پاکستان دا سلوګن دغه نارې په بنیاد باندې د 14 اګست پورې موږ سره راشي او 14 اګست سهار 8 بجې انشاءالله د مردان روډ نودا پرچم کشایي د دې فاروق اعظم پورې چې په دې کې ټول ملګري پښتانه شرکت وکړي انشاءالله